اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سمین و نظیرین، از آداب عزاداری کې د یوه بله نکته چې ډېره مهمه ده چې هغه طرف ته اشاره کوم دا ده چې ځینې کسان یې بس مخونی کې مجلس وورو، لایو پروګرام شروع ده، کیبل نه یا موبایل نه یا اسلام آباد کراچۍ نه یا لندن نه، مثلا ځینې کسان دي مقررین وایزین مخونی کې ناست وشه صحیح ده، متوخاني کې څه ضرورت دی، یا مثلا هغه اردو والا ډېر خوندور مجلسونه دي، پښتو والا څه مجلسونه دي، داسې دا خبرې کېږي. که څه دي اول یوه خبره ته وکړم چې خپلې ژبې کادرو کې مات مه خرپوئ، دې خپل یو اثار دی. ټیک دی اردو خوندوره ټیسټي ژبه دی، خوندوره د لهجه دی، فارسی کې متمونه کېږي ډېر خوندور دي، عربي والا هغه نه خوندور دي، خو خپلې ژبې ډېر قدر کوئ. ظاهرا اوس خو 100% نشوه میلی، ډېر مخکې دا روایت و چې امام باقاعده ورته ویلي چې تاسې کومې ژبې کې چې وطن کې خبرې کوئ مه هغه شی کوئ. اوس مثلا قربان حسین، نجار حسین، عباس علمدار په باره کې مثلا الفاظ استعمالو، کاکا عباس، داسې الفاظ دا ډېر خپل اثار وي، خپلې ژبې یو تاثیر وي. مور ژبه دی، مور ژبه چونې زښتېږي، ته هر څه بلې دنیا ته لاړ شه، ژبې یو اثار دی، تاثیر دی. لذا اول خو دا خبره چې اردو مجلس ضرور نه دی چې مثلا ته یوې مجلس کې هر څه زده کړي، دا څه ته کېنستلې یو مومن سره کېناستو دغه اثار وي. نو لذا اوس زه درته دې څو نکتې ښیم، نقصانات لا یو مجلس چې زه خونې کې وارم اوس، اما ما ورته څه مجبوري دی چې مثلا متمخانه د سره نږدې دی، نن سره به ګوډ شته دي، نه زه خونې کې وارم، ما ته څه ضرورت دی؟ یا دغه ملا سې مونه لګېږي. روایت دي شان سره دی چې دا ما کسه څه چوک دی آیي، دا وقت څه دی آیي، ذکر د حسین کوي، ذکر د ورمنې، البته اخ کاسته ما کې نه چې هغه شرک بنوي، اخ کاسته ما کې نه چې هغه المنځه خلاف خبرې کوي، اخ کاسته ما کې نه چې هغه نه تفریقي بوی رسي، اخ کاسته ما کې نه چې هغه نه تعصب بوی رسي، اختصاره ما کې نه اخ کاسته کینا ټیک دی، هغه به مسله علمي سطح یا کمزوري یا څه، خو به هر حال ذکر د حسین دی وشي، مجالس وشي، دوې درې نوحې وکړي وشي، یغه فایده ده څه خونې او مجالسو کې دا دی چې بچي ځان سره بوځي، خپله کښېني، مومنان یو بل سره نږدې کښېني، یو بل حالاتو نه انسان خبر شي، او بل هغه ځای کې مومن کسي او لایو پروګرام او مالته جامې کې هغه نستي کوم اثار وي هغه انسان خلي، چهرې باندې نظیر شو، جامې کې د یو بل ولیدلو، دغو ټولو ډېر ښکلی اثار دی. دغه اثار ته خونې کې نه میلیږي، دا نه موبایل کې میلي، نه کیبل باندې میلویږي، داسې خپلو منځ کې لایو پروګرام وي. اوس کسه یو خو داسې دی چې ایمو نستی ډېر کم دی، روایاتو کې شته چې تاسې شیعه یو بل یو ځای کینوئ، ایمو له حدیثونه بینوئ، ایمو حدیثونو کې نور دی، دې سره به تاسې زړونه نوراني شي، تاسې وجود به سره نوراني شي، تاسو ته به سکون سره میلاو شي. نو جامې کې دا شینو اثار زیات وي. یو خو الحمدلله څه خوایم چې الحمدلله ټکې مو ښه وکړو، که نه مو وکړو ښه دی، تاسې خپله تجزیه شوه، دغه فیسبوک دغه سوشل میډیا خپل منځ کې تقسیمه کړي، یوې خونې کې نه درې وړونه ناست، یو بل نه وریا یو سره موبایل، پلار بزرګوار سره موبایل، مور سره موبایل، خویندو سره موبایل، یو په خونې کې ډیوایډډ شوي، تقسیم شوي، هوټل والا زندگی مو شروع دی، هغه جندرنې جامعاو کې لوړلې ټولې ختم کړلې. بهرحال دا یوه ښه موقع دی چې ته دغه ځای کې اوس کم از کم متوخانې کې نستی وشي، جومات کې نستی وشي، یو ځای سره وشي، یو بل نږدې نه ولیدلی شي، بچي ځان سره بوځي، ژڼې لوړ شي، ژڼې سپین ږیري یو بل سره نږدې کښېني، دغو اثار وي، دا محبت راولي، دا مینه راولي. دا ما کوئ چې مثلا نه زه خونې کې واورم، مو لایو پروګرام شته دی، زه د لندن والا مجلس واورم، زه د لاهور والا مجلس واورم، هغه خپل ځان کې ځان ته سیو کنه سو ډاونلوډ سیسټم دی، هغه بیا وروسته اوره، خو د وطن د کلي دغه مجالس مزې کوئ. او ډېرو ځایو کې ډېره بدبختي دی چې هغه علامه صاحب راشي ګینې چونې 15 افراد، زه یو خپل یوې محلي خبر ته وکړم چې هغه ځای کې څو کسان وو او چې هغه کوم فیلډ سره تعلق و نه به وتلو، خپل غرور اجازات نه ورکول چې زه بیا متوخاني کې دې کې عاجزي انسان کې راځي. زه خو داسې یاته یم چې متوخاني نظر دی، هغه کې حقینه که ته ډاکټر وي، لیکچرر وي، پروفیسر وي، عالم دین وي، که ته افسر وي، بریګیډیر وي، کارنیل وي، چې وي، دغو ځایو کې کینه انسان کې عاجزي راولي. مولا حسین علیه السلام مجالسو فایده همدغه دی. خود مولا حسین ته چې ورځې انویټیشن دعوت ورکړو، هغه غریبان بو خاورو باندې، مولا حسین خاورو کې ورسه کېناستو، ماړۍ ورسره وخوړله، نو دې کې خو ته کام نه شولی. دا تواضع، دا عاجزي، دا بندګۍ اثارونه دي، نښکونه دي. په ځای د داسې خوني مجلس زه دا یم چې بهتره داسې منبرګاه سره یمو کنټیکټ وي، رابطه وي، تعلق وي، اجتماعي زندګۍ، محبت، مینه ورسره سي. اهل بیت امر هم اندې شي باندې دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.